مینا ماتیگی نزیاتیگی لورونو سرا مینا ماتیگی نزیاتیگی لورونو سرا مونږ دا بلال رویان مستی وانګارونو سرا. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين برسوله محمد خاتم النبيين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله. زمر درست چکم دی آغا فبارہ د فرق باطله و د تعارف کی دا شرولو دی مخی مج اسماعیلیان شیعگان داغا قائد ذکر کریو ذکر شیعگان دا اسلام ساغا اول فرقه دا چی جلاسه دا او دا اسلام کی دا اختلاف بنیاد چکم دی آغا شیعگان یشیدی نو ځکه موږ د هغه فرقو تعارف ذکر کوو چې خلک په هغه باندې پوه سي او شیعګان وپېژني او د هغو د فتنې څخه چې کوم دی هغه ځان بچاو کړي. نو یو فرقه چې کوم د هغه پرون موږ ذکر کړې وله چې اسماعیلي شیعګان چې هغه ته آغا خانیان هم وایي د هغو تفصیل موږ ذکر کړي و عقاید مې ذکر کړي ولو. نن چې کوم دی هغه موږ فرقه بهریه وایو. دا بهریان چې کوم دي دا هم دا د اسماعیلی شیعګانو شاخ دی دا بیا لکه څنګه چې اسماعیلیان بیا شاخ د چاو د روافظ ولو نو دا رقم دا بهریان چې کوم دی دا بیا شاخ د چا د اسماعیلی شیعګانو دی دا نو چې شاخ یې سلو نو بنیاد معنا یو شی دی سره. دا بهری شیعګان چې کوم دی عام طور دا تجارت پیشه انسانان دي تجارت کوي او د دوی چې کوم اوسېدل دي ځایونه دي دا ګجرات دی بمبئی ده مالوه ده راجپوتانه ده او دا رقم کراچي کې دی اوسېږي ده. مختصر تاریخ دا دی فاطمی خلیفه مستعلی بالله دا هغه دوه زامن ولو یو نزار ولو یو عامر ولو. عامر راولاړ سلو نزار یې قتل کړي. دا مستعلی بعد چې کوم دی بیا د عامر خلیفه جوړ سلو. نور تاریخ بیا اوږد دی. بیا وروسته دغه د نظار چې کوم متبعین ولو دا بیا راولاړ سلو عامر یې پسې قتل کړي. بهریانو عقاید چې کوم دي دا هغه عقاید دي کوم عقاید چې د اسماعیلیانو آغا خانیانو ولو لکه څنګه چې هغه د تحریف قرآن قایل ولو دا رقم د بهریان هم په قرآن کې د تحریف قایل دي د کمیو د بیشي قایل دي او دا رقم مصحف عثماني دا چې کوم ډېر سپارې دي ویله سپارې چې کوم دي دا د چا سره ولې دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره ولې په هغه کې صفات او دغه چې کوم دی هغه د اهل بیتو ذکر ولو. نو ځکه جناب امیر چې کوم دی هغه د خوف تلف د وجې هغه ښکاره نه کوي او بله عقیده دا د لمانځه په باره کې د دې لمونځ د نور شیعګان څخه ډېر جلا دی. دوی چې کوم دی په ورځ کې درې واره لمونځونه کوي. یو ته چې کوم دی یو د سهار لمونځ وایي فجر دویم چې کوم دی هغه ظهرین دي او بیا چې کوم دی هغه مغربین دي. څه معنا د لفظ نه معلومیږي ظهرین کې د ماپښین او د مازدیګر لمونځ په یوه وخت کې کوي. پر 12:30 بجې باندې د دې ټیم داخلیږي نو د ماپښین لمونځ وکړي. نیمه ګنټه بعد دلته ناست دي نو بیا چې کوم دی هغه د مازدیګر لمونځ پسې وکړي او د ماښام د چې کوم دی هغه بیا د ماښام لمونځ چې وکړي بیا د هغه وروسته چې کوم دی هغه د ماخستن لمونځ پسې وکړي او د مازدیګر لمونځ چې کوم دی هغه نسته وکړي. نو دا درې لمونځو په دا ترتیب باندې کړي ظهرین مغربین او د سهار لمونځ کوي. دا اذان د شیعګانو رقم دیم کوي لکه څنګه چې اسماعیلیانو کوي هغه رقم اذان د دوی دم دی د اثنا عشري رقم اذان دی کوي ځکه دا د اثنا عشري شاخ دی. نو چې رقم اثنا عشري والا اذان کوي نو کم و بیش خامخا ورڅخه پک پک شي لیکن هغه رقم اذان دی. او نم دا دی دغه څلورم په لمانځه کې دي لاسونه خلاص
پرېږدي ایله کوي یې لاسونه معنا پر نامه باندې نه نیسي لکه څنګه چې اهل سنت یا څوک یې تل نامه لاندې نیسي څوک یې تل نامه لوړ نیسي څوک یې پر سینه نیسي دوی چې کوم نه پر سینه نیسي نه پر نامه لاندې نه لوړ بلکې لاسونه یې ایله کړي او د دې خاص لباس چې کوم دی هغه د لمانځه دپاره وي لمانځه دپاره خاص لباس اغوندي او په د لمانځه پر اختتام باندې د نبی علیه السلام نوم د حضرت علی رضی الله تعالی عنهم نوم او دا رقم د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها نوم او دا رقم د خپلو 21 امامانو نومونه اخلي دا د یو قسم ذکر بولې دغه یې بولې دا د هر لمانځه بعد یې ده او د جمعې د لمانځه قایل نه دي معنا په بحریانو کې د جمعې د لمانځه تصور نه دی موجوده او بل دا د روژه او حج په باره کې دې عقیده څه ده دې روژه چې کوم ده رمضان دا د عام اهل سنت څخه یو ورځ دوې ورځې مخکې شروع کوي او دا رقم بیا اختر چې کوم دی هغه هم د اهل سنت څخه یو ورځ دوې ورځې مخته بیا جوړوي او دا رقم عشره محرم کې چې دې کم مراسم کې د شیګانو یا د حج چې کوم دغه دی دا هم دی څه کوي د عام اهل سنت څخه یو ورځ دوې ورځې مخته دی دا کار کوي زکات په باره کې بحریان چې کوم دی هغه وایي زکات چې کوم دی پر هر بحري باندې واجب دی دا موږ په اهل سنت څه فرمایي چې صاحب نصاب باندې واجب دی پر هر چا باندې زکات واجب نه دی دی وایي پر هر بحري باندې لازم دی دا او دا رقم د اولیاء الله چې دوی په نیز کم اولیاء دي د هغو په مزاراتو باندې نظر کول دی جایز بولي او په معین ورځو کې نظر چې کم دی کول جایز بولي په معین ورځو کې خیراتونه کول او دا رقم روزې نیول او دا رقم ذکر اذکار کول په خاصو ورځو کې دا د چیز بولي جایز بولي نو دا چې کوم دلته بریلویان دي دا هم دا نظریه په خاصو ورځو کې عبادت کول دا ډېر ثواب لري اگر چې په حدیث کې نه ثابت دی په خپل صغرا او کبرا باندې سره ثابت دی نو دا د شیګانو مسلک دی شیګان څه دي دا په خاصو ورځو کې د عباداتو او د چی شي د نظر و نیاز او د روزې او د دعا او د اذکارو قایل دي چې په دې کې ډېر ثواب لري نو دلته چې کم بریلویان دي دا غیر رسمي بریلویان چې زرغونانو ګوټی نه تړلی او بیا هم وایي موږ چې کوم دی هغه د اهل سنت دي او صحیح دي دغه یو حنفیان یو ماتوریدیان یو او بیا پر دې باندې مناظرې هم کوي نو دا کسان چې کوم دغه نظریه د چا ده چې په خاصو ورځو کې د عباداتو نظریه د چا ده دا د بحریانو شیګانو ده نو دا چې کوم په دې کې د شیګانو نظریه هم موجودې ده او بل دا د دې مساجد چې کوم عبادت خانې دي یو مساجد نه ورته وایي عبادت خانې ورته وایي او قبرونه چې کوم دا د عام اهل سنت څخه چې دي دا جلا طرز مسجد هم جلا طرز دی او دا رقم قبرستان هم چې دي جلا طرز باندې او په غم او په شادي کې غیر بحري کسانو ته شرکت نه ورکوي دعوت نه ورکوي چې هر څو دوست یار وي چې بحري نه وي نو په غم او په شادي کې د هغو سره شرکت اجازه نه میلاویږي د دې لباس چې کوم دی دا عمامه ده او اچکن چې ورته وایي سپینه کپړه دې استعمالي سپینې جامه استعمالي بحریان څه دي د سپین لباس استعمالي دا ولې دې استعمالي ځکه دا رنګ چې کوم دی دا د عباسیانو په ضد کې دی استعمالي عباسیانو چې کوم دی په هغه دور کې چې شي استعمالول هغه توره کپړه یې استعمالوله نو دوی د هغو په ضد کې چې کوم دی هغه چې استعمالي سپینه کپړه یې استعمالي او بحریان ښځې چې کوم دی دا عام طور باندې دوی پر خپل لباس باندې چې د باندې وځي نیمه برکا هم واغوندي د سر د خاصه نیم کوشته برکۍ دا پر سر باندې واغوندي او دا داسې برکۍ چې مخ پکې لڅ وي نو چې نیمه برکۍ اغوستې وله او مخ یې لڅ و نو دا عام طور دا ښځې چې کوم دا چې دا بحریانې وي او که سنیانې وي نو د هغو عادت کوي د هغو چمونه کوي دا برکه چې کوم ده دا د بحریانو شیګانو علامه ده چې عام لباس یې اغوستی او بیا نیمه برکه ورباندې اغوستی او مخ نه پټوي دا چې دا بحري شیګانې ده پردې اهتمام نه کوي پرده چې کوم د هغه د مخ دوای نشته او طلاق په دې بحریانو کې څه رقم دی دا رقم طلاق ورکوي چې سړی راولاړ سي د ښځې په پړوني کې یو پنجۍ چې کوم دی هغه ورغوټه کړي بیا چې څه وخت دغه ښځه د پنجۍ خلاص کړي یا د غوټه خلاص کړي هغه پنجۍ وویني
نو دا خپله سر خلاصېږي بس ما ته مېړه طلاق راکړئ دغه بعد بیا د دې خپل مور پلار لره نو دا کومه طریقه ده دا اوس اسلام دی دا چشتي ده په بنجي باندې طلاق سره کم واقع کېږي او دا رقم د تدفین طریقه دا ده چې مړی چې کوم دی هغه په مځکې کې دی پرېږي نو هغه خاوره د مړي د قبر څخه چې څومره قدر راودغه سوي هغه ورباندې اچوي او نوره خاوره ورباندې اچول دا ګناه بولي او بیا پر قبر باندې چې کوم دی هغه اوبه پاشي او بیا پر قبر باندې ګلان پاشي نو دا ګلان چې ورباندې پاشي دا د چا نظریه ده دا د هغه شیګان نظریه ده بریلویانو پر قبرو باندې ګلان و دغه چې کوم دی هغه دخلي نو دوی چې کوم دی زموږ بریلویان هم راولاړېږي پر قبرو باندې چراغان کول او دا رقم پر قبرو باندې چې کوم دی هغه ګلان پاشل او درختې ورباندې درول دا چیستې وایي دا د ثواب کار دی دا زموږ د صحابه کرامو د ائمه مجتهدینو قبور ټول چې کوم دی هغه ساده ولو بیا وروسته چې کوم دی هغه د اهل بدعتو یا د هغو پر طرز باندې روان کسان چې کوم دی هغه د غټو امامان په قبرو باندې غټې ګنبدې جوړې کړې او دغه یې جوړ کړ لیکن د صحابه کرام په دور کې دا ګنبدې و د شام پر قبرو باندې نه یې موجوده دا وروسته بیا چې کوم دی د بادشاهانو ذاتي اعمالو د اسلام سره تعلق نه لري دا نو دا چې سلو دا تدفینه بعد پر قبر باندې چې کوم دی هغه ګلان پاشل دا د شیګانو طریقه ده او بیا قبر چې کوم دی دا مړی پټ کړي بیا دغه وروسته دغه ګرد خلک دلته شرکایي قبر مچوي دا نو قبر مچول دا هم د شیګانو طریقه ده دا زموږ خلک دوی چې قبر لوی سي بیا ورباندې پراته او دقیق نو دا چې کومه طریقه ده دا د شیګانو ساختل سوې ده قبر باندې نه طواف کېږي نه پر قبر باندې جنډیانې درول جایز دي نه پر قبر باندې چې کوم دی هغه د قبر مچول جایز دي او نه د قبر خردې خوړل جایز دي دا یو شی جایز نه دی دا ټول هغه اعمال دي چې دا موږ مسلمانان چې کوم دی هغه د خپل اسلام سره د ناخبرتیا پر بنیاد باندې څوک د شیګانو پر طریقه روان دي څوک چې کوم دی هغه د هندوانو پر طریقه روان دي څوک د سیکانو پر طریقه روان دي او نوم یې ورشي شو کړی اسلام ور کړی نو دا قبر مچېدل چې کوم دی دا شیګان کوي نو پکار دي چې موږ د قبر مچېدو څخه ځان وساتو قبر چې سړی چې د عبرت دپاره ځي د دپاره چې ورته دعا وکړي او دا ووایي چې الله زموږ لار هم دغه ده وینې هغه د سنت مطابق چې کوم کیفیت راغلی په هغه طریقه باندې قبر جایز دی لیکن زموږ اهل سنت چې کوم دی هغه د قبرو د مچېدو کول نه دی کړي او دا رقم بحریان چې کوم دی دا د هندوانو پر نقش قدم باندې روان دي د هندوانو سره څه مشابهت لري یو مشابهت دا دی د هندوانو سره لکه څنګه چې هندوان پرده نه کوي هندوان ښځې دا رقم بحریان ښځې چې کوم دی هغه هم خان نه پټوي دا دویم دا دی چې هندوان چې کوم دی هغه سود ورکوي او سود اخلي دا رقم دغه بحریان چې کوم دی دا هم سود حرام نه بولي سود ورکول جایز ده ورکول او اخیستل دا د بحریان په نیز جایز کار دی او بل دا دی دریم د هندوانو سره د دې مشابهت دی دیوالي څه ده دا په کال کې چې کوم یو وار راځي دا دیوالي دا د هندوانو یو رسم دی نو په هغې خپلې خوشحالي کې رنګونه یو پر بل باندې استعمالوي څه چمونه کوي نو دا رقم د دیوالي چې کوم ده دا بیا شیګان چې کوم دغه بحریان شیګان دا بیا په دیوالي کې تر هندوانو له اخوا د دوی هغه خپل د دې رسم اهتمام کوي بلفانې تر هغو زیات لګولي تر هغو زیات خوراکونه او دیګونه چې کوم دی هغه بحریان پخوي نو دا چې کوم دا د هندوانو دغه چې کوم دی هغه هلته دې کې موجود دی او یو بل عادت دا دی په بحریانو کې چې دوی د انجلۍ ختنه کوي دا پرتګ مر سنتېدل ورته وایي لکه څنګه چې موږ هلک سنت وو دوی انجلۍ هم سنتوي بحریانې ښځې چې دي دا سنت سوي معنه دا کومه ښځه به کوي عام ښځې نه کوي دا به هغه ښځه کوي چې هغه مکې له مدینې لره یا کربلا معلا څه دی کربلا چې کوم ځای دی په نیت باندې مقدس ښار دی نو هلته مزار د فاطمې رضی الله تعالی عنها له به یې کړلي هغه به یې مچ کړي نو دغه رقم ښځه چې کوم د بیا د عام بحریانو چې کوم د نجونو هغه چې د 5 کالو سره تر 9 کالو پورې عمر وي د هغې ختنه به کوي د بحریانو عقاید موږ څه وایو چې زموږ په تاواو کې ذکر دي اول عقیده دا د بحریانو دی وایي زموږ دا عقیده ده چې الله واحد دی لا شریک دی د الله صفات متعدد دي الله په صفات باندې موصوف دی لکه الله خالق دی رازق دی وینې مالک دی دا ګرد صفات چې کوم د الله لره ثابت واحد دی خو صفات متعدد ورته ثابت دي اور بحریان
څه فرمایي هغه وایي الله خو واحد دی خو موصوف په صفات متعددو باندې نه دی دا نور صفتونه خالق و مالک و رازق و دا صفتونه الله لره نه دي ثابت ده خو د الله د صفاتو انکار کوي دا دویم دا دی رسالت او ختم نبوت په باره کې دي عقیده دا د بهریان دا وایي انبیا چې کوم دي دا دوی ته څه شوی نطقا وایي او د دې په نیز باندې اوم چې کوم دغه ولو امام ولو دا محمد بن اسماعیل ابن جعفر چې موږ ویلي دا راولاړ سو شریعت محمدیه څپو کې د ټول منسوخ کړي بلکې معطل یې کړه نو دا چې سلو دا فرقه چې کوم ده د دې عقیدې په وجه باندې د ختم نبوت منکره مسوله ده وینئ ځکه چې محمد بن اسماعیل ته د اختیار ملوي چې شریعت محمدي منسوخ کړي نو دا چې سلو دله دا قسم اختیار ده دغه امام له ثابت کړي چې هغه شی دی شریعت محمدي بعد بل شریعت دی راوړي نو څوک چې ختم نبوت ته بعد د بل شریعت قایل نو خدا خو مسلمان نه دی دا او کلمه چې کوم ده څنګه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله مولانا علي ولي الله وصي رسول الله وینئ دا د اسماعیلیانو سره لږ فرق لري کلمه هغه څه ویل علي چې کوم دی هغه زموږ خدای دی الله چې کوم دی هغه څوک دی علي دی دی بیا څه مولانا علي ولي الله وصي رسول الله وینئ دا کلمه ګوره د عام مسلمانانو څه چې شته په کلمه کې زیاتوب کړی دي موږ ویل چې په اسلام کې د ځان زیاتوب کول کمي کول دا جایز نه ده د الیوم اکملت لکم دینکم الله دین مکمل کړی دی نو ته په یو شي کې د ځان زیاتوب و کمي نشته کوي دین هغه دی چې الله او رسول موږ ته بیان کړی دی دا په کوم ځای کې راغلی چې مولانا علي ولي الله وصي رسول الله قرآن کې سته حدیث کې سته چیرې ذکر دی او بل عقیده د امامت ده دوی د امام دپاره د عصمت عقیده لري چې امامان چې دي دا معصوم دي او ما درته ویل لکه څنګه چې اسماعیلیان عقیده دا وله چې امام معصوم دی او دا رقم هغه ته اختیار په شریعت کې د ترمیم دسته او دا رقم هغه له اختیار د تنسیخ دسته نو شریعت منسوخ کوی هم سي او دا رقم شریعت کې تبدیلي هم راوستی سي نو د دې د عقیده ده د بهریانو د عقیده ده چې امام معصوم دی او ائمه چې کوم دي هغه مختار دي او هغه چې کوم دی هغه شریعت منسوخ کوی هم سي او پنځم دا دی چې اعلانیه سود اخلي نو دا سود اخیستل وینئ دا حرام ته حلال ویل دا به څنګه وي بیا په اسلام کې او دا رقم د دیوالي پر موقع باندې رسي د هندوانو چې رسم موږ ویلي پر دا باندې دي تر هندوانو زیات چې کوم دی هغه اهتمام کوي کاني او روشنیان چې کوم دی هغه دی کوي اوس دا بهریان حکم څه دی بهریان چې کوم دی دا بهریان شیعګان لکه څنګه چې حکم د اسماعیلیانو شیعګان ولو چې هغه کافران ولو زندقان ولو مرتدین ولو خارج از اسلام ولو دا رقم د بهریانو حکم هم دا دی بهریان چې کوم دی دا په شان د آغاخانیانو کافران هم دي مرتدین هم دي زندقان هم دي او د اسلام څخه وتلي هم دي ته دا فتوا یې دونه سختي ولګولې دا خو شیعګانو که خو احتیاط کول پکار دي خلک علما چې کوم دي هغه څه کوي احتیاط کوي ته دا فتوا یې ولې ورباندې دا ما نه دي لګولې دا زموږ اکابرو فتاوا یې اوس هم موجود دي د نیوټاون فتوا هم شته دارالعلوم دیوبند هم شته د نورو مدارس هم شته په مثال طور باندې زه خالي د بنوري ټاون د فتوا الفاظ ذکر کوم هغه وایي دغه مذکوره بالا عقاید چې کوم دي چې ما ذکر کړی توحید سلو دي دا رسالت سلو کلمه سلو عقیده امامت سلو دا سود اخصل سلو دا چې کوم عقاید ذکر ولو دا ګر ما دا فتاوا سره ذکر کړی دي نو وایي د دې عقایدو په بنیاد باندې دا باطل عقاید دي دا شرکی عقاید دي په دې وجه باندې په لفظ باندې ذکر کی په نامه ذکر کی بهری فرقات دایره اسلام سے خارج ہے دا د نیوټاون فتوا ده چې بهریان دا بهری فرقه چې کوم ده دا د دې عقاید پر بنیاد باندې دا د اسلام څخه خارج ده او دا رقم فتاوای دارالعلوم دیوبند چې ګوره زموږ د ټول دغه چې کوم د شجره علمي نسب چې کوم دی هغه دارالعلوم دیوبند راځي هغه څه فرمایي هغه بهري شیعګان چې کوم دي چې د اسماعیلیانو شاخ دي دا نو لکه څنګه چې اسماعیلي شیعګان دا د خپل کفري عقاید په وجه سره د ټول اهل اسلامو د علماو په نیز باندې کافرانو مرتد ولو نو دا رقم د بهري شیعګان چې کوم دي دا هم
دا د ټول علماء اهل اسلام په نسبت باندې کافر او مرتد دي. دا فتاوای دارالعلوم دیوبند اوس هم پر هغه ویب سایټ باندې دا فتاوای موجود دي. نو شیعګان کې دا دویمه فرقه موږ ویل بهریان او اسماعیلیان چې کوم دي دا دواړه خطرناک ترین کفار دي او د دې سره تعلق ساتل او دغه کول چې کوم ده جایز نه دي. دا